روژې په حالاتو کې ورورې بیګم هم ناره شپه کړې ده بچو باندې مې ټینکۍ 300 روپو لپاره مې کړې کراچۍ ته ټینکۍ پرې رسېدلې ماشومان بچي راته پاتې شوي دا دې مې له پټوان هم راوړي دي هغه مړ دی ستا په شانتې ښکلی ځوانه بل جوبل دی اوس پسې دومره ماشوم بل لګلی دی وي خراب دی راشه بل ته اوس یې خو حالات خراب شو نه پاتې شو په کراچۍ کې اوس کورواله هم تاسو ته پاتې شوي دي ماشومان هم ته ماشومان راته پاتې شوي دي خروس څه کوئ مور د بونیر خو ماشاءالله ډېر نامتوان خلک دي څه کوو یو ته مخ واړو نن داسې وخت دی چې بچا پرېوته په هغوی پرېوته د غریب سره لاس نشته دا روژه به څنګه تېرېږي په روژه به دا تېرېږي چې بس خدای د الله مالک دی د الله نه به یې غواړو که چې الله سجدات وکړو جو د خدای سره ملازمه د ولاړې نه د خپخان د زامنو راتاوېږم بېګا راتاوېږي ورشه وړو غواړه د چا نه هېڅوک چا نه ورکوي نه ناره شپه خون کړې ده په کور کې مې د مدن څوک شته دی نه پردی کوټې دی بېګا راباندې کوټګۍ راتاوه شوې ده مور تاسو وګورئ ما ته انټرویو راکړله خو د بونې خو ګورئ داسې دا بعضې داسې خلک دي چې ګوره د دې کوره به هم زما په سر وباسي چېرې به هم نه شي ووتو جو بل ځای ته به ځو او درته به وایي چې د ده خلاف بیانې بس خلاف د مونږ د خدای چېرته بس رانه کړي چې ته زموږ سره نیکي کوې او مونږ لږ ستا بدخلافي وایو نو مونږ ډېر له دې خدای کفن په تخته رانه کړي بل بیا خبره هغه دی وروره چې تا ته مونږ د کوم وخت نه لګیا وو ما پرې بیان تا ته په د یتیمانانو دا موقع دغه دا سړی دی د ولاړې نه راخلاصېږي زه پخپله راتاوېږم اوس دې څه کار مزدوري کوي مزدوري یې کوم دا د قاضي په سجل وشي چې بس الټۍ کوي په ډاګه ناسي بس په چې لږ دغه وکړي چې پړې سجل وشي بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ پروگرام میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ میں پروگرام کے آخر میں کرتا ہوں کتن کو دبونیر سیما پسند کے ناس مشر اور زمگا خوگاد رنا مور پختانہ اکثر مونږ د بونیر په سیمه چې کوم پروګرامونه کو ډېر د غربت نه تیر پروګرامونه وي د خلکو یو درد او یو اواز مونږ هغه په دې سکرین باندې مخې ته راوړو زما سره په څنګ کې مشر ناست دی د دې نه پوښتنه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو د دې ځای نامه څه ده انغاپور لنډی انغاپور لنډی کتونکو زبرګه د روژې میاشت ده مونږ وایو چې یاره کم خلک غریبانان دي د هغې دپاره مونږ په دې سکرین باندې اواز اوچتوو چې تاسو د هغوی سره څه نه څه کومک خامخا کوئ کاکا ته راته ووایه چې تاسو په پردی کوټه کې پاتې کېږئ که نه خپله ده بالکل پردی کوټه ده زامن دې شته زامن مې شته خو جدا دي رانه یو را سره شریک دی چې څه مزدوري یې څه ایسته ورته کوي او لکه کوم چې دنه جدا دی واده دې وله کړی دی ودونه له ټول دي زامن دې څو دي زامن مې یو مړ دی او بچي را سره دي او یو چې دی جو هغه خو په کراچۍ کې دی خو هغه هم په مړو باندې حساب دی اوس پسې بل جدا روغ تللی دی ټینکۍ پرې رسېدلې وه ښه بچي پاتې شوي چاته فریاد وکړه مالم شته ټول شته الله پاک دې تاسو ته حوصله درکړي طاقت درکړي کم زوی چې د وفات شوی دی شهید شوی دی الله پاک دې د هغه له جنتونه ورکړي خو دا کوم زامن چې ستا نه داسې بېلاره شوي دي او دې ته نه ګورو چې زما یو سپینګرې بابا دی زما یو سپینګرې پلار دی هغه دا خبرې موږ بار بار کوو که نه چې یو مور پلار لس بچي ساتي خو دغه لس بچي یو مور پلار نه ساتي ستاسو سره خو لږې په کور کې د رزق درک خو نه لګي دا روژه به څنګه وباسي یاره بس الله دې خیر وکړي جو څه وره خړه دی جو څه وړه جوړه را رزق دی خدای پاک ستاسو ګاونډیان نشته د بونیر خلک خو دا خو ماشاءالله ډېر نامتوان دي ډېر درانه پښتانه په دې کې پاتې کېږي نو ستاسو د بونیر کې چې دا دونه ګټور خلک پاتې کېږي
چا درته څه لاس پوښتنه چا درته څه راشن دا کرونا لاکډاون دا دومره حالات روژه نو څه مو نشته دي ګټه وټه کوی شي دیاړي کوی شي لړل ته پر ځان د ذمېدارۍ سب برګنډې ستا یا د بل د دغه کوټه کې او په کومه کوټه کې چې پاته کېږي د کار دی وکړو خو پاته کېږي کار دی ونه کړو اوزه دی نه بیا لکه څنګه ګوره کاکا دی کې یو خبره ده لکه د اوزه دا خبره ده ځکه کومه که نه چې بل ورځ د مخکې ورځ کې ما په ملکپور کې ستاسو په شان د سپین ګیري بابا یو ویډیو کړې وه کله چې مې هغه ویډیو اپلوډ کړله نو د ملکپور خلکو په هغې ډېر وخت ایکشن اخیستی و ځکه چې هلته خو ډېر درانه پښتانه پاتې کېږي نو زه خاص کر د بونیر دا بعضې سوشل میډیا او دا بعضې خلکو ته دا خبره کومه چې تاسو دغې بابا ته هغه بابا ته وایي چې یاره ته د اصغرچي ما خلاف بیاني وکړه چې یاره مونږ سره په 50% باندې خبر وشوله چې یاره نیمې پیسې به تا ته راځي نیمې به تا ته هسې کاکا جان ستا نه یو پوښتنه کومه تاسو سره د کرایې وخت شته چې ماله راکړې شته دی سره زه چې دلته کې دونه ګرځم که نه ماله به کرایې څوک راکوي زه ستا نه پوښتنه کوم بیا خلک وایي چې ته اواز به ستا څوک اوچتي ستاسو غربت دی اواز به درته څوک اوچتي تا سره اوس پیسې شته چې ته ماله راکړې را به کې راله کرایه هسې کاکا جان زه ستاسو بچی یم که نه زه چې ستاسو په شان د خلکو اواز اوچتوم زه به دا پیسې د کوم ځای نه راپیدا کوم ته راته ووایه زه چې ما تا نه خو اغوستې نه دي که نه هسې کاکا جان زما په سر باندې قسم وخوره تا ته چې ته ما دا ویلي دي چې یاره ماله به پکې پیسې راکړي چې ته مې ته ویلي دي د څومره ټایم نه ماته لګي چې یاره ماله دا انټرویو کا غربت دی څنګه مور تا ماته دا خبره وکړه چې یاره پرون مونږ په نهاره تېره ولې ناره مو ولې تېره کړې د بونیر خو ډېر غټ خلک نامور خلک دي دوه بچي پرېښي دي درې د یو دي د هغه خو جواړو فیصله شوې ده یو ښځه پرېښې ده د دې خلکو ته ستاسو حالت معلوم دی دا اوس چې هغه 12000 روپو والا پیسې دي هغه ته میلاو شوي دي نه دي میلاو شوي مورجان ستاسو د بونیر ډېر درانه پښتانه دي سکرین ته ناست دي که نه څه غوښتنه دې نه کوي څه الله نه او د دې خلکو نه غوښتنه څه کوي څه د سره وکړي شي بس چې څه وس مناسب امدادي جایز مناسب نو هغه دې راسره وشي ستاسو د میاشتې خرچه څونه ده یاره مونږ خو داسې تیاره حساب کتاب 10,000 15,000 دغه نه ډېره ده او په پردي هسې کاکا که اوس مثال که تو پر تاسو پسې څوک راشي لکه د ملکپور غونډه کې چې یاره ته د اصغرچي ما خلاف ویډیو وکړو خبرې وکړو نو ته به هم دغه شان چې الله سره کوي نشم کولی نه دا به تاله کډه بارو غورځي د کوارټر بس وایي غورځي جواب چې را پیدا کړي جواب راله بلې غاړې ته څه بندوبست وکړي هغه بابا خو زما خلاف بیاني وکړله که نه موږ نشو کولی موږ به دغه خبره یي چې که چېرې څه په لاس راغله خدای دې تا سره هم امداد وکړي او د هغې خلکو سره هم چې چا لاله ځکه چې د بونیر سوشل میډیا خو دونه نره نه ده خو په دې کې نره ده چې د اصغرچي ما خلاف بیان وکړي دونه تکړه سوشل میډیا ده دا بعضې که چېرې داسې وشي چې ونه شي څوک سره نه کړي هغه به ستاسو تاوان وشي او زموږ به ورس کړی ها کاکا دې کې که داسې څوک وي ستا د موبایل نمبر زه په سکرین ورکوم او تا ته څوک ټلیفون وکړي چې اصغرچي ما ته ما 1 لک روپۍ لېږلي دي ته به یقین کوې نو بس که میلاو شوي راته جو بیا به وکړم یقین او که میلاو راته نه شو نو ته خو ما ته نه ښکارېږي چې داسې وکړي چې زما په سر باندې روزي او ته یې په خپلو بچو وخورې زما مشر زما مشر زه به ستاسو د غریبانانو داسې هېڅ کلم کېدی نشي کاکا هېڅ کلم نشي کېدلی ستا د موبایل نمبر زه په شیشه باندې ورکوم چې څنګه زه د دې بونیروالو زه بل چاته هم نه ویم د دې بونیروالو نه زه توقع کوم چې انشاءالله تاسو سره به څه نه څه کوم خامخا کوي ستاسو د موبایل نمبر دا 0346 39 55 897 زرګلشاه ستاسو نوم دی که نه دا والا دا سکرین باندې د دې نمبر راځي تاسو د سره ډایرکټ رابطه کوئ د بونیر هغه نامتوانو خلکو ته یم کوم چې په پښتو مین خلک دي هغې خلکو ته زه دا خبره کوم چې دا ستاسو د بونیر دي او د دې سره څه نه څه کومک وکړئ ځکه چې زموږ راتګ دا به تاسو په ډېر څه باندې قبلوئ او زه بیا هم هغه سوشل میډیا دا بعضې ټول نه دا بعضې دي تکړو سوشل میډیا ته وایم چې دی نمبر دی راشي د ده نه انټرویو کې او د ده د اواز پورته کوي ستاسو کار دا دی چې د غریبو اواز پورته کوي ستاسو کار دا نه دی چې په اصغرچي ما پسې پروپیګنډې وکړئ ستاسو کار هېڅ کله هم دا نه دی باقي انشاءالله امید لرم چې تاسو په دې خبرو پوه شوي زبرګه روژه ده
और द कोरोना लॉकडाउन रंग हालात दूंगा पाकिस्तान के मुल्क पांदे रागरी दी ब्याम पदे दौरान के जरूंगा बाबा हर मुल्क के कम मुसाफर पदेरों के मलास नास्ती जहाय खल को ताहुम वेमा दे खपल हुक्मरान का हम दा खबर कोमा जहाय खल को बस कीगी दा कम च पदेरों के नास्ती जो हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म एमपी गानो एमीनगानो दे खल को तम वेमा जहाय खल को दा पार में उदा से लार इख्तियार के चाहे खपल को उन ता पटा का मंगोल बांधे राशि नाज़रीन ये बाबा और ये माँ ये बुनीर का रिहायशी है बहुत गुर्बत के सामने इनको क्योंकि ये इनके जो बेटे हैं वो पौध हो चुके यतीम बच्चे इनके साथ और उनकी बीवी भी इनके साथ रहते हैं तो ये तो काम काज का है नहीं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रमज़ान शरीफ पे आप लोग से जो भी हो सके इनके साथ कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हाफिज़।